کولی شي. یو بل سوال هم راغلی دی دا هغه متعلق دی د قادیانیانو متعلق چې کم مخکې ویلي دي چې قادیانان غیر مسلمه دي، په آیین باندې هم کافر دي. موږ ورته کافر وایو، بلکې هر څوک چې ورته کافر نه وایي کافر دی. اوله وضاحت دا کوو چې وروسته بیا ذهن کې دا خبره نه څوک ورته کافر نه وایي هم کافر. خو لیکن که یو طرف ته یو مسلمان ډاکټر دی چې هغه سره غیر معیاري دویانې دي په بړۍ کې جوړې کړي ملټي نیشنل لیبل یې کلک، بل طرف ته قادیانی ډاکټر دی هغه ته ملټي نیشنل صحیح دویانې دي وسیا کار کوي، او یو طرف ته مسلمان ډاکټر دی چې هغه دومره فیس اخلي چې موږ رسوي ورته دي، قادیانی کم اخلي، مسلمانانو ته خیر رسوي او ضرر نه ځان هم بچ کولی شي. که دوی په دغه کې هم قادیانیان د خپل غږ پرچار کوي، هغې هم ځان بچ کول، نو بیا ولې موږ هغه نه علاج نشو کولی چې هر غیر مسلم دی علاج کوي؟ نبي علیه الصلاة والسلام په مدینه کې یهودیانو سره معاملات کړیو، یهودیان سخت وو، د نبي علیه السلام خلاف هر وخت لګیا شروع. نبي علیه السلام وطن نه شړلی و، مدینې نه هم شړلی، خو بیا اخر کې نبي علیه السلام وفات کېدو د سره زغره د یهودي وه، نو لهذا په دې مسئله کې زمونږ دا موقف دی. اگر چې مدرار الله صاحب چې د دې هغه سره تعلق دی هغه بل موقف دی، زمونږ دا موقف دی. بار بار یې بیانو چې دوی دې کې دا کم تاجر چې کم دي دکانداران دي، دا بوتلو ولا دي، دا کمپنیان کار نه کوي، دا دوی سیزونه کار نه کوي، بیا په ملټي نیشنل کمپنۍ چې کم ښه سیزونه دي پسې پرپګنډ کې دا مونږ ته ارزان میلوي معیاري میلوي، دا دوی ولا سیزونه ګران وي او دا کار نه وي، که صابونونه شول، صرف شول، د خوراک سیزونه شول، دا ملټي نیشنل کمپنۍ ولا شي چې هغه پکې مردار سیزونه نه وي، نو ارزان وي ښه معیاري مونږ خو هغه اخلو، اخلي ښه دغه ملایان چې فتوی په ورکوي دا اخلي، دا خوري هم دغه سیزونه، خو بس هغه دکاندارانو نه بې پیسې اخلي، هغه په پرپګنډ هغه دکانداران هم کوي. دکاندار هلته کې ځان ته یو مسلمان وایي، سودا یې نه کوي، بیا ځان نه مسلمان جوړ کړي، وایي راشه دغه خلک راپورته کړه د ملایانو، ملایان پوهېږي نه چې دا چا راپورته کړي، بس راپورته شي چغې وهي. نو لهذا دې متعلق موږ دا موقف دی چې غیر مسلمانه ته فایده وشتولی شي، نو فایده ورسره معاملات کولی شي. که وایي نه معاملات ورسره نه کېږي، بیا خو د سیکان په بړۍ کې دي، په پېښور کې دي، بیا به موږ شړو، دې سره موږ ښه معاملات کوو چې دا مسلمان شي، د مسلمان په ښه اخلاقو سره به دوی سره وخت تېرو. بد اخلاقي د چا سره هم پکار نه دی، البته دعوت تبلیغ پکار دی چې موږ مسلمان له هم کوو غیر مسلم له یې کوو. چې د قادیانیانو مصنوعات موږ چې کوملو او د دې کومه پیسه ده، نو دغه پیسه دي د قرآن پاک غلطه ترجمه دپاره استعمالوي، دوی وایي چې بیا دې صورت کې د مصنوعاتو بایکاټ څه حکم دی؟ اختر زمان صاحب دا هم یو پرپګنډه ده چې قادیانیانو مصنوعات چې والي، نو هغه قرآن مجید د ترجمې خلاف کومه ترجمه موږ خو نه ولیده چې قادیانانو طرف نه ترجمه راغلې. نمبر 1. نمبر 2 دا چې هغه کومه ګټه کوي هغه خپل بچو باندې نه استعمالوي. ته چې کومه ګټه وکړې دکان دی خپل بچو باندې استعمال، خپل کاروبار په بڑاو کوي. بل فرض که هغې نه لږه غونې پیسې دوی دې دپاره جمع کوي چې خپل جومات تبلیغ پې کوي ګټې نه، داسې ویلی شي چې لږې شانتې پیسې دوی جمع کوي هغه د خپل جومات ترویج دپاره، نو دا خو هر یو بیا دا خو په هر چا کې شته، چندې بکسونه سیکانو یخي هندوانو یخي، نو دې بیا دا مقصد شو چې هیچا سره کاروبار نشي کولی، هیچا شی نشي اخیستی، صرف مسلمان. او بیا په مسلمانانو کې مختلفې فرقې دي، یو فرقه وایي دا کافر دی، بل وایي دا فرقه، که مونږ دا فتوا ورکړو چې د غیر مسلمه نه په دې وجه باندې شی نشي اخیستی چې دا د خپل مذهب پرچار پې کوي په پیسو باندې، نو بیا خو به صرف او صرف مثلا وضاحت سره وایي چې دیوبند ولا وایي چې پنجپریان وایي چې بریلیان کافر، نو صرف او صرف بریلیان به صرف او صرف بریلیانو نه سودا کوي، په بازار کې صرف بریلیان خو نشته، که بریلیانو نه غیر نه سودا وکړه دا معنا چې کفر یې وکړه، ناجایز یې وکړه، نو دا خبرې د ځان نه جوړوي هغه علما کرام چې دکاندارانو نه څه مفاد دي، نو بیا د عالمان استعمالي میدان ته راوباسي، تا خپل شی راوړه ښه شی، مثلا کوکاکولا د هغې په مقابلې کې ښکلې کوکاکولا جوړه کړه او ارزانه یې ورکوه، یو مسلمان به داسې نه کوي چې قادیاني نه اخلي، ته ښه شی خو راوړه که نه، ښه شی نشي راوړه، پرپګنډې کوې په ښه شیونو پسې، دا پرپګنډې نه دي پکار، او دا هم په ملک یو انتشار دی پیدا کړي، او دا خبره بیا وضاحت سره وایي چې قادیاني دی چې څوک کافر نه وایي هم کافر دی، دا په آیین باندې هم کافر دی چې څوک کافر ورته قادیاني چې سلام در باندې واچي جیل ته یې بوځه، ځکه چې آیین دی چې دا به اسلامي شعار نه استعمال، که تا باندې سلام واچوه السلام علیکم جیل ته یې بوتلی شي،
مقدمه پې کولی شي که کافر دی ورته نه ویلې ته هم کافرېږي اسلامي خو لیکن دا خبرې چې کومې د دوکاندارانو په فایدې کې د دې موقف مونږ یعنې تایید نه کوو چې کوم څیزونه غیر مسلمه چې هر څوک ته خاص څیزونه معیاري څیزونه ورکوي ارزان یې ورکوي دا اخلی مسلمانانو ته چې فایده رسي زکات کې مونږ وایو چې غریب ته پکې فایده ده هغه کول باندې مونږ فتوا ورکوو نو مونږ په تجارت کې هم چې غریب ته فایده ده په دې کول فتوا ورکوو د دې متعلق هېڅ هم نه قرآن شته نه حدیث شته نه فقه شته چې دا څیزونه نشي اخیستی ځان نه خپلو ځان نه خپل تفردات دي د علما کرام کني څوک ته مخې ته راوړي داسې فتوا چې فقه پې لیکلي وي چې غیر مسلمه نه یا زندیق نه ته سودا نشي کوو داسې فتوا د فقه عبارت ته څوک راوړي یا د قرآن آیات راوړي یا د حدیث ولا حدیث راوړي داسې قطعا څوک نشي راوړلی کني دا مخکې ازمیلي دا خلک صرف و صرف وی فلانا مولوي صاحب ویلي فلانا مولوي صاحب ویلي فلانا مولوي صاحب موقف سخت دی زموږ موقف داسې دی چې عوامو ته پکې خیر وي امید دی چې هم جواب به میلاو شي